څه معلومات خو به درته راغلي که نه چې چا ووژلو او پسې ووژلو؟ معلومات خو به درته یي که نه چې څو ډزه لګېدلې؟ د مورکۍ ژوندی ده؟ ژوندی ده خو لیونی شو. زیشان مورکۍ ژوندی ده خو لیونی شوه. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان ما د پښتونخوا او خصوصا د چارسدې لارې کوڅې د تیرو څو ورځو نه بدامنه شوي دي. په دغه لارو کوڅو باندې انساني ژوندونه محفوظه نه دي. یو سړی د خپل کور روغ رمټ که بازار ته څه په سودا پسې وځي نو هغه بیا په خپلو خپو نه راځي بلکې د هغه جنازه راځي. دا جنازه د کم سړي راځي د ده نه دشمني وي نه د چا سره بل څه ذاتیات وي بله څه لانجه وي. صیبه سوال بیا دا پیدا کیږي چې دا انسانان څوک وژني؟ دا زندګۍ دا انساني ژوندونه په دې سړکونو باندې محفوظه ولې نه دي؟ نننی پروګرام کې به په دې باندې به خبره کوو. بیا له بده مرغه بیا یو پښتون ځوان د ګولۍ ښکار شوی دی. دا پښتون ځوان چا ووژلو پسې ووژلو دغه تفصیل به ستاسو مخې ته راوړم. زه له چارسده د شب قدر تحصیل دی د سریخ مروزو کلی دی چې کوم هلک وژلی شوی دی د هغه والد صاحب ما سره موجود دی. د نور رشته دار دی ترې دی د دې کلي علاقې خلک ولاړ دي. دوی نه به اول د تفصیل مخې ته راوړم چې واقع څه شوې ده. د دې نه چې کوم سوالونه اوچتېږي په هغې باندې به خبرې کوو. کاکاجي د زوی د څه نوم و؟ زیشان احمد. زیشان احمد. نو څه کار یې کوو؟ فرنټیر کور کې وي. اف سی کې و؟ ملیشه کې ډیوټي چېرته کوله؟ باړه کې. باړه کې ډیوټي کوله. ښه دا وژلی شوی چېرته دی؟ دا چې اوس د کور وتړو دی سپینه غاړه نه د سکریم والا ځای دی هغې نه لږ مخکې دغلته بس چا ایستی دی هېڅ څه پته نه لګېږي. د دې ځای نه به تقریبا داسې 1 کیلومیټر هم نه جوړېږي که نه؟ یو کیلومیټر ځای د پول نه غاړې 1 کیلومیټر بس دغسې. دا ټایم څه و؟ بس 8 ساڑھے 8 بجو ټایم و. 8 ساڑھے 8 بجو ټایم و که نه؟ چا سره ډېر څه لانجه کونجه وه؟ هېڅ هم دي چا سره څه دغه نشته دی. په دې کلي کې په علاقه کې تپوس هم چا سره داسې دغه نشته دی. صحیح ده ټیک ده. دی په چوټۍ باندې راغلی و؟ دی په چوټۍ راغلی. واده دې ورله کړی و؟ نه جي واده ماته نه. واده ارمان یې ګور ته یوړه که نه؟ څه معلومات خو به درته راغلي که نه چې چا ووژلو او پسې ووژلو؟ نه جي بس هېڅ معلومات نشته. معلومات نشته چې دا بس چا او په څه باندې ووژل. چې پیسې میسې نور هر څه هسې ترې وړي دي؟ نه جي بس یو موبایل یې ترې وړی دی شناختي کارډ یې ترې وړی دی سروس کارډ یې ترې وړی دی هونډفای موټرسایکل ورسره هغه ورته پرېښی دی پیسې ورته پرېښي دي. پیسې مو ته پرېښي دي؟ او جي پیسې مو ورته پرېښي دي هغه یې ترې نه دي اخیستی. موبایل یې ترې وړی؟ موبایل یې ترې وړی دی شناختي کارډ دی سروس کارډ دی. دا 3 څیزونه یې وړي دي؟ او جي دی یې ترې وړي دي. نور یې ته لکه سم نه دي نه جي نور سم نه دي. صحیح. نو دغه ځای کې خو 8 بجې خو خیر دونه ناوخته خو ني؟ نه جي دغه ځای کې خو به ګڼه وه که نه؟ دوی به داسې اکسایډ ته ځای دی که نه او روډ دی خو بس دکې شاړه ښکالو به څوک نه پوه شوي تا ته لا چا څه نه دي ویلي؟ نه جي موږ ته لا چا څه داسې هغه نه دي. صحیح ده. څو بچي دي نور دي؟ خیر جي 6 بچي مې نور دي. هلکان دي؟ یو هلک دی بل او نور جنکۍ دي 5 جنکۍ دي. لکه اوس ته یو هلک پاتې شو؟ او جي خپله څه کار کوې؟ جي دیګونو کار کوم پخوي. دیګونه پخې؟ او جي. د دې زوی د ملازمت ته څونه وخت شوی و؟ 6 کالې وشي. 6 کالې شوي وو که نه؟ دې سره به دې لږه د سکون هغه ورځې شپې راغلې وې؟ او جي بس دغه راغلې بس ظالمانو هغه ماله ختم کړ ملا یې راله ماته کړه جي. ملا دله داسې چا ماته کړې ده چې تر اوس ساعته پورې تقریبا چې 18 غنټې به شوي او تا ته هم پته نه لګي چې چا دله ملا ماته کړه؟ نه جي هېڅ پته نه لګي. نن چا سره څه زیاتیات شته نه څه هغه شته دی به دغه ډول ما سره وشو. او جي صحیح ده. څه معلومات خو به درته یي که نه چې څو ډزه لګېدلې؟ او جي 3 ډزه لګېدلې. 3 ډزه لګېدلې سر باندې؟ نه جي سایډ باندې داسې لګېدلې لکه دې ځای کې او په دې لاس لګېدلې. او جي څنګه ستاسو نوم دی؟ نذیر محمد. نذیر محمد
سو روغ انسان وجلی شوی دی څه داسې هم نه دی چې میږی وجلی شوی دی یا چرګ بانګي و په لاره باندې ګاډی موټرسایکل تلو هغې ووو که نه دونه 18 غنټې 20 غنټې تقریبا برابرېدو ولې تاسو ته تر اوسه پورې هېڅ معلومات نه دي راغلي هېڅ ښکالو پولیس خو خپل کوشش کوي بار بار راځي او دلته چې کومې کیمرې دي هغه هم چیک کوي او بس دغه کوم ځای کې چې دی وفات شوی دغه ځای کې هم دغه دی ناکهبندي ده چې په دغه ټیم یا دوی روټۍ له تللي دي او یا بس کلیر کړی وي نه د دې پول نه دې غاړه چې چوکۍ ده نه جي چوکۍ نه خو دا د ترناب تاڼۍ دغه ده ایریا ده دغه دغه میزاډیر یو ناله راغلی جي نه یادی او د میسیب غړی و چې راسې ترناب تاڼه او چې دغلته ناکهبندي وي دغه ځای کې ویشتې دغه ځای کې ویشتې دي دغه او یو بس زه خو رور مې راته ووي تقریبا څه په باندې 9 بجې مانځه نه راکوشي ما راته وویل ته راځه ملیار یې راته بیا وویل چې ما ته چې رنګ وکړو چې هغې سره زیشان چې ایشتی دغه دلدار غړی کسان که نه ملګري مې ویل هغه ته یې رنګ کړه چې دغې صاحب زیشان پروت دی دا څوک دی ورته زما وراره دی نو کلي کې چا سره زموږ څه بدیت هم نشته دی نه د ده دی خو تقریبا 3 میاشتې بلته اوس چې راغلی 18 دن چوټي و بار یې تېرې کړه شپږ صحیح ده شپږ ورځې چوټي پاتې شوه ګور ته لاړې نو زما د وزیر اعلی ته دا درخواست دی چې پولیس ته محکمه چې کومه ده چې دا درخواست ورته زموږ دپاره وکړي چې موږ له دا مجرمان را پیدا کړي په ذات خود ځکه چې نن زما وراره مړ شو سار د بل مړ بل پار کور کې دا راتلی شي جي خبره بالکل ټیک ده چې دا خو تم د کوره باروزي بلم د کوره وزي بلم د کوره وزي که دا سړکونه دا لارې دا کوڅې دا څه غیر محفوظه شي نو دا بیا یو زیشان نه دی دا سلسله په زیشان نه ده ختمه بلکې زه به دا ویم چې دا زیشان د مرګ نه شروعات وشو او که دا سلسله ونه درېدله نو دا به ډېره خوفناکه سلسله ثابته شي سره سنیچنګ سره ډاکې ماکې څه نو سنیچنګ خو به حال یو چې جي موټرسایکل یې بوتلی وې ته او پیسې یې ته وړې وې دنه یو سروس کارډ وړې شناختي کارډ یې ته وړې موبایل یې ته وړې موبایل یې ته وړې ته کویدن شوې وه نه جي خلا کویدن هم نه وه شوې صحیح ده نو ستاسو داسې چې ماضي کې هم چا سره څه بدي مدي هم داسې څه نه جي نه بدیت هم چې اساني شه شکر دې موږ ور چا سره حق شته په خندا ملاوي زیشان هم د کلي ولس نه تاسو کې درته به وایي چې د څنګه وخت تېر کړی او چې دې خبر راغی دلته بس دا ټول ملګري کله یو سره کله بل سره کله یو سره او موږ جنګ شر والایو نه جي مورکې ژوندې ده ژوندې خو لیوانه شو زیشان مورکې ژوندې ده خو لیونې شوه او لیونې په څه شوه د زلمي بچي په مرګ باندې چې د زلمي بچي په مرګ مور لیونې کېږي نه نو زه خو وایم چې دغه بیا مور نه ده لیونې کېږي به ولې نو چې زلمی بچی ډېر په ګرانه رالوی شوی و د مورکۍ خو به ارمانو چې د زیشان به واده کېږي د هغه به ناوې راځي ارمانونه ټول ګور ته لاړل هغې لیونتوب په ځای باندې دی قدرمنو د واقع چې څه تفصیل دی هغه تاسو واورېدلو دوی ته هم لا نه ده پته والد صاحب ته هم نه ده پته چې چا ووژلو په څه یې ووژلو ډېر د غیر یقیني صورتحال دی ډېر لوی سوال دی چې دا انسانان ولې وژلی کېږي د چا بدي نشته دی د چا څه ذاتیات نشته د چا څه دشمني نشته بیا د یو عام سړي ژوند په دې سړکونو باندې ولې غیر محفوظه دی دوی د انصاف غوښتنه کوي خو د انصاف غوښتنه د ځان دپاره نه کوي بلکې د دې وینا مقصد دا دی چې یاره دا سلسله ودرېدل پکار دي که دا سلسله د زیشان په مرګ ونه درېدله نو سبا به د نورو خلکو ژوندونه غیر محفوظه وي ریاستي ادارو خصوصا د پولیس ډپارټمنټ مخې ته دا یو ډېر لوی چیلنج دی خوشحاله اوسئ
خادم غواړم